بایزید بوستامي یو سړی ده، عام سړی ده، په معاشره کې ګرځي. کور ته راغی، مور ته یې ورته ویل مورې یوه دعا راته وکړه، ځم په دې ځنګل کې خدای راضي کوم. ګوره مور هم مور وه، شاید داسې لاس ورکېږي ورته وایي بچې فالله خیر حافظها وهو ارحم الراحمین. زوی په خدای دې سپارم، د خدای چې دې داسې په امن او سلامتیا کې غواړم چې ویښته دې مې سپین سم. زه بچه ما حق در وکړی خدای راضي ولاړم. عادت مراعات نه ده، 12 کاله مې په ځنګل کې تېر کړو، وظیفې کوم، اوراد پخوم چې اوس په خدای دې ولایت مقام راکړي. 12 کاله کې مې یو شی نه ولیدل. 12 کاله بعد مې راځه کور ته به ولاړ شي، یارې به مور مبارکه مو ووینې، دعا به جنې راواخلې، بېرته به بیا راشي. چې کور ته رالم د شپې 3 بجې دي، مور مې ویده ده. ما ویل چې یاره که مور را بیداره کړې د ځان دپاره مشکل جوړوي چې د شپې 3 یا 3 نیمې نورې کېږي، نو د ما له دروازې اوبه راووتې، په دې دروازه کې پرېوتم، زه دا اوبو لوند کړمه. زه پوه سوم چې مور مې تهجد لمانځه ته جګه سوې ده. اوس به دروازه ټکوم چې مورې بایزید راغلی یم چې ونه ډارېږې، په دې 3 بجې د تا دروازه ټکوم. ما چې وایي دروازه وټکوله، وایي درته چې بایزید بچې دومره صبر وکړه او دس مې مکمل کړی، یوه پښه راته پاته ده چې هغه پرېمینځم بچې دروازه به در خلاصه کړم. بایزید بچې ته خبر یې که نه یې خبر؟ وایي ما ورته چې مورې خیر، وایي راته چې بچې دا 12 کاله مې دروازې ته کتل چې نن به بایزید راشي. بایزید بچې ته خبر یې که نه یې؟ دا 12 کاله مې په دې انتظار تېر کړو چې نن به بایزید دروازه راټکوي، مور مې ورته خلاصوي. مور مې دروازه راته خلاصه کړه. ما 12 کاله په سفر کې تېر کړي، ببر سر ببره ګیره خیرن کالي. وایي ما ته وایي چې بایزید بچې څه شی دې نه کړو پیدا؟ وایي ما ورته چې مورې یو شی ملاک پیدا کړي. وایي دې سر تور کړو هسې دا چې نو چې خدایه د بایزید مور تر هغو قسم ده که په جای نماز ودرېږي چې څو د بایزید نه یې خوشحاله کړی. وایي قسم ده د ما مور لاسونه کته کړي نه وو، ما ته خدای د عرش منارې راښکاره کړي. زما مقصد دا ده چې یو سړی ما ته وایي چې ملا صاحب ما ته دعا وکړه، د دې مور ژوندۍ یو شي دی ولاکه ضرورت دی چې یو سړی ماشاءالله مور و پلار لري او هغه مور و پلار په دې جامعه کې خوشحاله نه کړي، هغه بل څوک بیا څه شته خوشحاله کوي. زما مقصد دا ده په دې انسانانو به تکالیف راځي، زحمتونه به وي، سختي به وي. ګوره لوږه به برداشتوي قربان، ځواني کې خدای طاقت درکړی برداشتوي به، بیا چې سپین ږیری شي پښیماني به نه پرې درځي. چې سپین ږیری شي بیا به نه وایي چې کاشکې ځواني راچکللې وای. یوه بله خبر د دې سپین ږیرو دپاره کوم، سهار مې داسې ولا بخاري شریفه واړوله، مخامخ د حدیث کې راغی، امام بخاري باب ورته یې کوي. ټول مسلمانان خدای معافوي، یو مهاجر خدای نه معافوي. مهاجر وایي یا رسول الله څوک ده؟ وایي مهاجر هغه څوک ده چې بېګا دی ګناه وکړي وقد ستره الله، خدای پټ کړی، نیم لا خاکسار پې خبر کړی، نه یې دا د جامعې خلک خبر کړي چې دی راسي چیرې چې له ملګریو سره کښېني او ورته وایي چې بېګا مې دا ګناه وکړه، په ځان باندې شاهدان راولي. خبر مې پوه نه شوه. ګورئ که چا غلا کړې ورته مبارک دی، نسته پروا. که چا چې ګناه سوي خامخا به سوي، خو ګوره خدای دې ضرور معافوي، خو په هغو صورت کې دې نه معافوي چې په ځان باندې شاهدان تېر کړي. امام بخاري باب لیک موږد کړی، حدیث یې موږد کړی. یو سړی به راولي خدای قیامت کې ورته وایي قربان دا ګناه دې کړې وای؟ هو. وایي دا ګناه دې کړې وای؟ هو. وایي دا ګناه دې کړې وای؟ هو. د ده به ذهن داسې چې یاره هلاک شوې، د ده به ذهن داسې چې هلاک شوې. وایي څوک به دې په ځان نه خبر کړي، خپله بیبي. وایي نه ولا شرمېدم، ما وایي چې بیبي به پېغور راکړي. ورور خو به دې نه خبر کړی، یا تربور خو به دې نه خبر کړی، یا ملا خو به دې نه خبر کړی، یا ولې؟ وایي ولا په عزت ډارېدم. وایي عزت ته بنده یې په خپل عزت ډارېږي، زه د تا خدای یم، د تا په عزت ډېر خفه کېږم. خدای جل جلاله به ورته وایي ورځه قربان ما معاف کړی یې، بل جنت ته ولاړ شه. نو هر سړی خدای معافوي. مهاجر هغه څوک دی چې دی ګناه
وکړي خدای پټ کړي چاته نه ورښکاروي خدای په ځان باندې شاهدان راولي خدای دې ټولو ته خیر ورکړي زه بس په دې ګرمۍ کې انتظار وکول خدای م دنیا او آخرت برابر کړه څوک چې ځوانان راغلي له هرې ګناه دې خدای په خپل فضل و کرم حفاظت وکړي که نه داسې وخت د قربان په کوټه کې به ناست یې نه به ښځه در باندې خبره وي نه مور نه پلار په ګناه به اخته یې موبایل داسې مشکلات جوړ کړي خدای دې زموږ دې ځوانانو حفاظت وکړي ماشاءالله اوس دا سپین ږیرو هم جوړ کړي دي خدای دې هغوم حفاظت وکړي اتې ملا سي بې تقوا سي مقتدیان یې څه ملامت دي او سپین ږیري سي بې لارې سي هلکان څه ملامت دي اتې تاسې خپله له ځانه سره سوچ وکوئ زه چې پیاز وخورم پیاز تاسې ته نه شم ویلی چې پیاز مه خوره چې زه کله له پیازو پرهیز وکړم بیا دا سپین ږیری هم بچی رابندولی شي او خاکسار ملا هم چاته ویلی شي چې دا د ناجایز وکول دعا وکړئ خدای مو خفه مه کړه الله هم له پریشاني وساته خدای مه خفه کوه دا عاجزه دې خدای وبکړي خدای ادرک صاحب څوک دي شیخان حاجدو دي څوک دي خدای دې ټول وبکړي ټولو دې خدای رحم و کرم وکړي چې موږ پېژنو که نه پېژنو خدای جنت الفردوس نصیب کړي د ټولو په مخ باندې رڼا کړي خدای دې تاسې نه خفه کوي دا کور دې خدای له باقي مصیبته وساتي سبا اتوار ده اتې خیرات کړی ده ټول به ورته راځئ وصلی الله تعالی من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت